قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. د جمعات ته د ننوتو په وخت کې د رحمت دعا کول چې الله زما د پاره د خپل رحمت دروازې را کولاو کا. دغه وجه دا ده چې جمعات د رحمتونو زیاده په دې باندې د الله رب العزت د طرف نه رحمتونه راوریږي او ظاهره دا ده چې یو مسلمان جمعات ته ننوځي نو دې د الله رب العزت د بندګۍ ذکر اذکار او عبادت د پاره ننوځي او چې څوک د الله په کور کې د الله په عبادت کې مشغول وي نو لازمی بدته د الله رحمت څخه ویل کوم متوجي وي. نو په دې وخت کې دا دعا کول چې دی دا رحمت د ځان د پاره سیوا کول دي. بیا چې کله سړی د جمعات نه اوزي نو داسې دی وی اللهم انی اسألک من فضلک چې الله زستانه ستا د فضل سوال کوم. داغه وجه دا چې کله دی د جمعات نه راوزي نو دی د داسې ماحول سره مخ کیږي چې التبه شیطانان ډیر وي. دیک شولا د دنیا اغا اسباب او د دنیا سامانونه او شغل اغه ډیر وي نو عموما سړی به د الله رب العزت د ذکر نه غافل کیږي. چې د الله د ذکر نه غافل شي نو لازمی خبره ده چې نقصان سره مخ کیږي. نو په دغه وخت کې چې ته دعا وغواړې چې یا الله زه خو ستا د کور نه روان یم خو زه ستانه ستا د فضل سوال کوم، معنا دا ده چې د زما دا بار جونم داسې وګرځوه لکه د جومات دننه جون فضل را باندې وکړه، معنا زما دغه بار جونم داسې وګرځوه لکه د جومات دننه ژوند چې دی.